چې مال ولګوه. نو دا اولنۍ دغه شوله چې وانفقو مال خرج کړئ مما د هغه څه نه چې تا جعلکم چې ګرځولي دي الله تعالی ګرځولي وي الله تعالی تاسو مستخلفین نائبان فيه په هغې کې. نو مطلب دا دی چې یہ مال اللہ تعالیٰ کا ہے. د مال د چا دی؟ د الله تعالی. صرف تمہیں عارضی طور پر مقرر کیا گیا ہے، صرف عارضی څه وخت پورې چې دی نو ته په دې باندې مقرر کړی شوی تو اسی میں سے خرچ کرو. نو دې نه بیا خرچ وکړه. نو مطلب د دې مثال داسې دی لکه مالک چې دی نو هغه نوکر ته وایي چې دا پیسې دي او لاړ شه ته د دې نه چې دی نو په 2 روپو باندې پلان کې شی راوړه. نو دا غلام او دا خادم به په دې باندې خفه چې روپۍ رانه لاړې نه به یې خفه که نه ځکه چې هغه ته پته ده دا پیسې خو زما نه دي. نو الله تعالی فرمایي چې څنګه هغه نه خفه کېږي داسې دا ستا مال نه دی نو ویې لګوه. صحیح شو؟ ستا مال نه دی څه له پې زړه سېځي. ایاز له مونږ چرګ ورکړی دا یې خرڅ کړي او ایاز صاحب چې زړه پې نه خو کېږي په 1500 روپۍ خرڅ کړی د نر زوی. دویمه وجه وما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله ولله میراث السماوات والارض. دا دویمه وجه. هغه دویمه وجه دا ده چې څه شوي دي تاسو لره چې تاسو نه خرچ نه کوئ فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې. ولله یو حال دا چې خاص الله تعالی دپاره میراث السماوات میراث د اسمانونو دی والارض د ځمکې دی. یعنی مطلب دا ده چې ویسے بھی یہ مال تم سے دنیا میں رہ جانے والا ہے تو خرچ کرو. اسې نه پاتې کېږي میراث دی بل چاته پاتې کېږي نو زر زر یې ولګوه. او دریمه وجه چې دی نو هغه په آیت نمبر 11 کې ذکر کوي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. چې ګوره په دنیا کې دا قانون دی چې ته چاله پیسې په قرض باندې ورکړې نو هغه دله بیا دوباره واپس درکوي. نو الله تعالی فرمایي زه په دې ګمان یې ولګوه چې زه دا الله له قرض ورکوم او ماله به الله تعالی د دې چې دی نو د عامو قرضدارو په شان ته چې دی نو څه واپس کوي به نه بلکې ډبل به راکوي. فیضاعفه له وله اجر کریم. او څلورمه وجه دا ده چې اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو چې حقیقت د مال څه دی؟ حقیقت د مال دا چې یې کیل تماشا ہے اسې لوبې ټوقې دي. نو دې وجې نه دا د مال خیره دی پښتانه وایي زی د نه د لاس خیره دی دا د نزي ویې لګوه. او پنځمه وجه ما اصاب من مصیبة الا باذن الله فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. چې ګوره یہ مال تم سے مصیبت نہیں ٹال سکتا. دا مال ستانه مصیبت نشي لرې کولی نو ویې لګوه. صحیح ده؟ او که ته وایې مصیبت له مې ایښی دی مصیبت هسې م الله تعالی لیکلی دی هغه ستا د دې مال د وجې نه اخوا کېږي.